ټولي دنیا سره یې مینه کړې د عادل یو سړی په کار رانغی چې خوروي د امن او د مینې پیغامونه. چې بیتا چاته ټیک نشي ننګیالی زما ژوندون کا زړه زما دی مسلمان وي تفکر مې د پښتون کا خدای زیات کړی او په لسه د پښتو د لیلا حسن بیا زما مینه هم زیاته یو په لسه تر مجنون کا د خپل کوربا د دلبر سید عادل له اړخه د مینې او خلوص نه ډک سلامونه قبول او منظور کړي. هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به د ژوند د هر یو رنګ نه به ښه په نر او په ډاډه زړګي باندې خوندونه او مزې اخلئ. قدرمنو اورېدونکو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ د هرې نهې په ورځ یعنې د شروع په شپه باندې دلبر د ننګیالو ته ستاسو دپاره د خیبر پښتونخوا هغه نوموړي زلمي هغه نوموړي ننګیالي زلمي ستاسو په درانه خدمت کې رابلو ستاسو سره مخامخ کو کوم چې د پښتو ادب د سر سړه کولو دپاره هغوی لګیا وي شپه ورځې په ځان یو کړي وي. قدرمنو اورېدونکو همدغه کړۍ روانه ده او نن هم زموږ سره د ریډیو دلبر صوابی FM 94 په کورکي کې زموږ دروند او خوږ میلمه زموږ سره ناست دی. د هغوی په اړه به زه دومره ووایم چې یوازې شاعر ادیب د خپلې ژبې خپل کام او خپل کلتور خدمت نه کوي بلکې په دې کاروان کې د دوی سره اوږه په اوږه قدم په قدم د دوی هنرمندان وروڼه هم دې ځکه چې چېرته د شعر او ادب خبره کېږي او د موسیقۍ او د موسیقار خبره ونه شي نو دغه بحث نیمګړی وي ځکه چې شاعر یې د قلم په ژبه او موسیقار یې د سازونو او ګلوکار یې ورته د خپل اواز د جادو جامې ورواغوندي نو د هغې کلام خوند یو په دوه شي. قدرمنو اورېدونکو لکه د نور کله په شان نن هم زموږ سره د ریډیو دلبر صوابی FM 94 په کورکي کې زموږ دروند او خوږ میلمه زموږ سره موجود دی. د هغوی په اړه باندې به زه دومره وایم چې داسې یو شخصیت رابللی دی چې دوی به تاسو د ټي وي په شیشه باندې هم ډېر کتلی وي او د ده د اواز نه به هم تاسو ډېر خوندونه اغوستي وي. د خپل جادوګر اواز په سبب دلبر د ننګیالو کې موږ رابللی دی. د خپل جادوګر اواز په سبب باندې دوی په لر او بر پښتونخوا کې ډیر زیات مشهور دی او د خپل د خیبر پښتونخوا څخه چې د نړۍ د ګوټ ګوټ د پښتنو په زړونو باندې د خپل اواز په سبب باندې دوی حکمرانی کوي. یقینا چې تاسو به پوه شوي یئ چې دا زلمی څوک دی. دا زلمی څوک دی د زړه راښکونکي اواز څښتن څوک دی. قدرمنو اورېدونکو دا زموږ سره چې نن موږ ستاسو دپاره رابللی دی او ډېر په مشکله سره هم ترې وخت اخیستی دی ډېر په ګرانه باندې او ډېر وخت مو ته انتظار کړی دی نو دا ښاغلی بختیار خټک صاحب دی. هیله لرم چې تاسو به هم د بختیار خټک صاحب نه هم پوښتنې کوئ هم غوښتنې کوئ خو په څه باندې د ګرځنده په لار باندې. بختیار خټک صاحب د ټولو نه اول خو زه ستاسو د خپل اړخه د ټول ټیم له اړخه او د خپلو ټولو اورېدونکو له اړخه تاسو ته هرکلی ویم او ډېره مننه مو کوم چې په دومره ناوزګاره وخت کې موږ له سوګړی تاسو راکړئ. ډېره مننه عادل صاحب یقین وکړئ تاسو دومره درناوی او دومره لوی تمهید ما دپاره وتړلو موږ په برخه خو داسې ستاسې څه کارنامه نشته خو به هر حال ما په ځان باندې دا فرض هم ګڼلو په ځان مې د تاسو ټولو خلکو دا احسان به زه نن ځان سره بار وړم ځکه د ما ډېره ښه مېلمستیا وشوه دلته کې په شاه منصور کې او نن د تاسو سره د ګډون یا د ناستې تاسو اوس ووایئ چې زه تاسو سره داسې مېلمه تاسو یقین کړئ ما ته هم 3 ځله میسج دی تاسو د موبایل هغه چې کوم خور شوی نو هغه د 3 اړخونو نه ما ته میلاو شوی تاسو دومره مزدار انداز کې موږ ته درناوی راکړو یو جهان مننه. دا ستاسو سره د خلکو مینه ده د خپلې مینې په سبب یې تاسو دغه میسجونه در فارورډ کړي دي او ستاسو ډېر غټ انتظار موږ هم کړی دی او زموږ اورېدونکو هم ستاسو ډېر انتظار کړی دی. بختیار خټک صاحب خبرې اترې به کوو خو وړومبني نه راته دا ووایي چې د فن ته تاسو څنګه رالی او شروع مو څنګه وکړئ او د کوم وخت نه مو دې سره شوق و. عادل صاحب داسې وجې چې په شوق خو مې داسې وګڼئ چې بچپن نه دی ګاډ ګفټډ دی پیدایشي دی. بیا زه په میټریک کې وم چې ما کور کې مونږ سره یو داسې پوکي باندې غږېده باجه هارمونیم و پوره هارمونیم و خو جرمني نه چا را استولي وه ډالۍ وه د ما مشر رور ته ما د هغې سره به هسې ټونګه مونګه لګوله. بیا زه سیکنډ ایئر سټوډنټ وم چې ما په اول ځل هارمونیم واغسته باجه نو هغې سره مې بیا اواز لګول شروع کړ. دغه رنګ دا شوق او په 1990 کې 1999 کې په اول ځل باندې ما پی ټي وي ته لاړم پېښور سینټر ته هلته کې بیا شوکت علي صاحب و چې هغه زه ولیدم ما ته یې سورانې مه کوم مړه راځه چې ایکټینګ در باندې شروع کړم نو تصویرونه ډرامه هغې کې را باندې اداکاري وکړه خو ما ته اداکاري خوند نه راکولو ما ورته چې ما خو میوزیک سره شوق دی
نو بیا ما ډومبې ریکارډینګ چې ما په لاهور کې کړو اردو کې مې کړو جی اته سندرې مال ته ریکارډ کې هغې کې بیا یو باندې ما په کله دراوړ چولستان کې ویډیو هم جوړه کړه چې هغه وخت سره یو این آی ټلویزیون او ایس ټي این او جی پی ټي وي ورلډ او پی ټي وي هغې نه مې اون ایر کړی هم او بیا باقاعده آغاز د موسیقۍ د پښتو دا چې کوم دی نو دا په 2003 کې هم د تاسو د صوابی د مینۍ د سیمې د ما یو ډېر ښه ملګری ملاتړ جی مهر خیدات خیلو جی او یو جاوید خدای دې ښه لري هغوی بیا وویل چې یاره پښتو ولې نه کوو جی بیا موږ څه کلامونه راغونډ کړو استاد صاحب ګل په موسیقۍ کې مو را جوړ کړو نن یوازې هم په نوم باندې لکه څنګه چې شاعر بعضې شاعران داسې دي چې هغوی د اردو نه خپل د لیک آغاز شروع کړی وي نو تاسو هم د خپل فن شروع چې کومه ده د اردو نه هغې کې خو بدمرغي وه هغه ټایم سره که نه هغه تاسو که یاد یې هغه وخت کې پی ټي وي باندې یو غنټه ټایم و د پی ټي وي سره په 40 غنټو کې په هغې کې به هغه اول خبریں بیا خبرونه بیا خبریں لکه 3 قسمه غو پکې خبرونه راغلي 15 منټه او پاتې شو نو پای کې 15 منټه د کمرشل ته ورکړو نه ما غو سندرغاړو ته پکې څه چرته دا خو بیا ورستو چې کله دا پرایویټ د غرال اوس دا اف ام دربار چې کم دینو دای سره خو د موږ ستر پرده ماته د موشو التنم دغه کې دا 400 سو زلمو دای سره التن پروګرامونه کړی دي چې قربه په هیڅ باندې او دا نن تاسو سره پکې ناسیو دا ریډیوګان چرته دا پرایویټ ټي وي چرته دا لکه څنګه چې تاسو وایي چې سیکنډ ایئر سټوډنټ مې چې ما خپل فن باقاعده شروعات وکړه نو دغه دوران کې چې تاسو د کور د طرفه څه مسلې به وي ډېره لانجه خو دغه وکنه هغه ټایم سره به کور والا چې کوم نه وي به خوند غستو جی خو چې کله ما په صحیح ورو دنګل دي سمندر ته کړه نو بیا سره جګړه شروع کی کور وشړلم جی او دې و تنگ شي نسبن بشي واپس پراشي جی او یقینو که ټیک ټاک نسبن شو ما جی خو خدای مو واسه پرده ساتله خبر ټي وی رالو بس غیرت عزت را جوړ کو جی هغه کې صرف دا نه و چې سندرغاړي په هیڅ باندې موږ په خلکو ځانو پیژندو جی خیبر کې موږ دا موقع ملاو شو چې پوره د شخصیت په هیڅ باندې قربه په هیڅ پکې رالو ژوند ژواک هم پکې زده کو جی او پکې ډېر د عزت نوکریان ډېر په خو سوکو باندې پکې پاتې شو جی نو هغه سلسله روانه ده تر اوسه پورې او د خپل تعلیم په اړه باندې تاسو چې موږ تاسو ما جی ام بي اي کړی ده جی مارکیټینګ سایډ باندې مې کړی ده جی خو که رښتیا را باندې وای نو ما د ګریجویشن نه پسته موږ لیمیټډ فرم او کنسټرکشن کمپنی و زه په هغې کې لګیا وم پلار دې سره مې خو سمون نه خوړو جی او روزګار او که داسې بزنس ور قسم چې و جی او دغه ښه بانه وه چې په دې موقع باندې زه لاړم د کور ووتم هلته کې مسافر شوم په حیاتاباد کې مې صاحب ګل استاد کور مخې ته یو کور د هاسټل په حیثیت پرایویټ هاسټل غوندې ونیو جی او په هغې کې مو د خپل ریهرسل او میوزیک او دا کیسې روانې کړې وې جی او بختیار خټک صاحب ډېر پوهان وایي چې موسیقي د روح غذا ده تاسو څه ویل غواړئ په دې اړه باندې موږ د پښتونولۍ کې موسیقي چې کومه ده نو په دې کې ټول نه ژور صنف چې کوم دی نو هغه شاعرۍ سره برغده تړلې ده جی او لکه کوم د خپل فولکلور راوالو ټپې راوالو دا قسم راوالو جی نو موږ د موسیقي چې همیشه استعمال کړي ده نو دا پیغام دا بیان د خلکو ته رسولو دپاره ټول نه اسانه طریقه ده جی چې په هغې کې سبق مي په هغې کې نصیحت مي په هغې کې مړانه مي جی نو ما په خیال دی ما په نیز باندې چې دا قسمه نصیحت آموز خبر د خلکو ته رسول لپاره ټول نه اسانه لار چې موږ سره کوم دغه موسیقي د زه خو په دغه نظر باندې ګورم دی جی او داسې تاسو ډېرې سندرې هم ویلې دي ډېرې غزلې هم ویلې دي نو تاسو په روایتي انداز یعنې زوړ انداز چې کوم زموږ دی هغې کې تاسو یک هزار یا قربان سره چېرته ټپې کړي دي بالکل مې کړي دي بلکې په یک هزار یا قربان کې ډېر د وړیکوال نه په لاشعور کې د مونږ یو دغه ناست یو انداز یو آهنګ دی خدای بخلي احمد خان استاد هغه داسې چې او یک هزار او سندر اختیا یا سندر اختیا برات واینو ستا پچپو کې جانان مړ یک مړ او کروغ بوینا دا آهنګ خو پروت دی ذهن کې تر اوسه پورې کنه او داسې تاسو په خپلو البمونو کې کړي دي او دا ما باقاعده ریکارډ کړو سیکوینس میوزیک کې مې کړو خو خپل آهنګ مې پکې ژوندی ساتلی بلکې د ما خو پہچان هم د خیبر سره ټپې نه جوړ شوی یادونه ټپې چې کومې وي او په نوي انداز کې راغلي وي نو هغې ډېر پہچان راکړي او د دې سره چې تاسو د خپل ژوند په اړه باندې راته دا ووایي چې تاسو خیبر سره کار کوئ پېښور پی ټي وي سره هم تاسو کار کړی داسې لاهور کې هم تاسو ډېر کارونه کړي نو ستاسو ډېر ژوند چې په کلي کې تېر شوی دی که په ښار کې ما دا تقریبا د 2000 نه راواخلې را په دې پله دا 14 کاله چې کوم دي د ما تړون هم د دې څه نه څه شکل کې د موسیقۍ سره د ټي وي سره د ریډیو سره پاتې دی جی نو په دې کې زیاتره وخت چې کوم دی
هغه په ښار کې تېرېږي. جی ښار کې هم لکه داسې چې ما په کراچۍ کې هم کال جاب کړی دی، په اسلام آباد کې هم کړی دی، په دوبۍ کې هم کړی دی، خو ټي وي سره مې کړی دی که نه. جی او د دې سره تاسو چې کلي ته راشئ نو څه محسوسوئ تاسو؟ نو کلي ته خو دا دی چې کلی خو سچ دا یم زه خو نو ښار کې پیدا شوی لوی شوی یم نو. جی هلته مونږ خپله ټوله کورنۍ تر اوسه پورې هلته آباده ده، خدای لري. امین. مونږ خپل واړه هم ټول هلته کیو. نو بس همالته مونږ دومره ګڼ یو چې بس په هغې کې خو د ما چېرته د میوزیک په حواله باندې ایسه ماته داسې څه خاص سیوایي پروټوکول یا دا قسم نشته دی ما په خپل کور کې خاندان کې. جی او اکثر هم داسې هغه ګر کې مرغې دال برابر والا چا جی هغه یې ډو خدای شته داسې د دې حوالې سره ډوګیا نه شي. جی او بس ایوریج باندې لایف تیریږي. بختیار خټک صاحب که خوښه مو یو دمه به واخلو، پای کې به ستاسو یو نظم واورو د روخان یوسفزي صاحب نظم دی، توبه له توري توبه له جنګ. ډېر خوند خوښه مو دا به واخلو. بالکل ډېر خوند. راځئ چې واورو د بختیار خټک صاحب د ښکلی اواز او د روخان یوسفزي صاحب د ښکلی کلام. قدرمن اورېدونکو، کلام زموږ د خاورې د روخان یوسفزي صاحب دی او اواز زموږ د میلمه ښاغلي بختیار خټک صاحب دی. جنگا توبه لتوری او توبه لجنگا رازا را خورشا دامن رنگا توبه لتوری او توبه لجنگا توبه لجنگا داسن پختون شو نن چې د یو بل د سر دښمن شو داسن پختون شو نن چې د یو بل د سر دښمن شو پختون خو نه دومره بېرنګه توبه لتورې او توبه لجنګه رازا را خورشا دامن رنگا توبه لتوری او توبه لجنگا توبه لجنگا کور کی پورا کی جوړ دی بزد مو بیالوی سازش روان دی یارا تکور کی پورا کی جوړ دی بزد مو بیالوی سازش روان دی نیبل بغواړي یو بل د څنګه توبه لتورې او توبه لجنګا رازا را خورشا دامن رنگا توبه لتورې او توبه لجنګا توبه لجنګا زمونگا اسمان زمونگے دوران زمونگا روخان زمونگے مکا زمونگا اسمان زمونگے دوران زمونگا روخان زمونگے سپینول غواړي زړه
سنا لزنگا توبہ لتوری او توبہ لجنگا رازا را خورشا دامن رنگا توبہ لتوری او توبہ لجنگا توبہ لجنگا ژوند د نور تریخ شي خو خبرې د مرګي مه وایه ژوند د نور تریخ شي خو خبرې د مرګي مه وایه سمې پختې څومره خوږه د زندګي مه وایه او تسکینه پام ګورې د ځان ګمان په چا ونه کړې تسکینه پام ګورې د ځان ګمان په چا ونه کړې ساده سړیه چاته راز دې د زړګي مه وایه قدرمن اورېدونکو شعرونه و د ښاغلي تسکین مانیروال صاحب او زه یم ستاسو کوربه سید عادل خپرونه د دلبر د ننګیالو په کورکي کې ښاغلی بختیار خټک صاحب میلمه دی که د دوی نه تاسو ته پوښتنه کول غواړئ نو زموږ د ګرځنده په لار باندې تاسو موږ سره نیغ په نیغه راتلئ بې کوره شي چې څوک په بې درکو پسې ګرځي درانه خلک سپکېږي چې په سپکو پسې ګرځي او زما د قام د کمې بدبختۍ به درته وایم چې څوک را زلمي کېږي په ټوپکو پسې ګرځي د زرکو د تنظرو ښکار د نورو مشغله شوه زما د غرونو باس په توت خورکو پسې ګرځي قدرمنو اورېدونکو شعرونه و د ښاغلي صاحب شاه صابر صاحب او زه یم ستاسو کوربه سید عادل خپرونه د دلبر د ننګیالو کورکي کې ښاغلی بختیار خټک صاحب میلمه دی که د دوی نه تاسو څه معلومات کول غواړئ څه پوښتنه ترې کول غواړئ څه غوښتنه ترې کول غواړئ نو تاسو زموږ سره نیغ په نیغه په دې خپرونه کې ګډون کولی شئ قدرمنو اورېدونکو څنګه چې موږ د بختیار خټک صاحب نه سوالونه کوو پوښتنې ترې کوو غوښتنې ترې کوو دغه شان به تاسو هم زموږ سره د ګرځنده په لار باندې راځئ او بختیار خټک صاحب په هغه نوموړو ګلوکارانو کې دی چا چې د خپلې ژبې او ادب خدمت په دې موقع باندې هم کوي د وړوکوالي نه والې تر ننه پورې هغوی د خپلې ژبې او خپل ادب او خپل ثقافت خدمت کوي روزنې کوي بختیار خټک صاحب تاسو وختي د البم خبره وکړه خو د البم سره تاسو چې د هغې نوم وانه غوښتو چې څه بالکل سپرلی نوم ورته ټاکلی دی جی او هغه مو موږ نه خو پاسې د کشر دا دلته چې راغلی نو د په وجه باندې دا اسیم ډېر ښه کشر دی او جی د صاحب شاه صابر سے بشار استاد وو جی جی یو کلام هغه اورم چې سپرلی راځي کار چې ساکی راځي مونږ د محبت تخار مونږ له زندگی راځي هم دې کې شعر نه مونږ د ټکي خوښ کړی دی جی سپرلی او جی او پای کې د صاحب شاه صابر صاحب غزل همدا خو مونږ تیار کړی دی دا ما تاسو سوې ما حالانکه موسیقی نه زه صرف په دې حواله باندې و ډډې ته یم چې جی ما د کمرشل میوزیک هغه اړخ لغونې کمزورې دی بل چې دا سی ډي په شکل کې کم موسیقي راله هغې کې زه مس فټ وم جی نو حالانکه ما ریکارډینګس ښه کافي کړي سټوډیو خو د ما خپله ده ذاتي مې ده جی هغه مسله ما ته نشته دی خو ما دا کړي چې ما ریلیز کړي نه دي ما نه زیاتې شوې دی غلطي به شوي نو شته هغې کې بیا سلیکشن کو راغونډو پکې خیر خو سپرلی به البم نیمو ښودی دی انشاءالله جی او په زړو سندرغاړو کې جی لکه کوم چې زموږ مشران دي پای کې تاسو چې د چا نه متاثر یې ډېر دغه داسې ده چې د سندرغاړي په حیث خو په ما باندې لازم ده چې زه هر یو سندرغاړی واورم جی زده کړې په حواله باندې هم د انداز په حواله باندې هم جی په وړوکوالي کې ما سردارلي ټکر صاحب ډېر په غور او شوق سره اورېدو جی هغه انداز به مې هم کاپي کولو او وخت سره سره مې خیال صاحب هم اورېدلی دی ګلزار صاحب مې اورېدلی دی جی خو دا چې کله وخت کې د ما موسیقۍ ته د راتګ دپاره ما خپلې وزرې تللي جی دغه دور کې هارون باچا سره تعلق هم جوړ شو جی او د هغه موسیقي د هغه شخصیت د هغه انداز او د خوشبختۍ هغه هم زموږ د خاورې بالکل بېشکه جي تاسو د خاورې دی نو هغه ډېر خوند راکړی جی او ډېر مې خوښ دی او د نوو کې جی څوک هم خوښ دي موږ ټول دا ملګري چې یو موږ په خپلو کې تاسو یقین وکړئ دومره کلکه ملګرتیا ده او ټول په یو بل باندې دومره ویاړ کوو ما وختي چې تاسو ته نمونه واغسته پکې دا همایون خان دی زیک افریدی دی فضا فیاض دی جانس خان دی او په دې نوو سندرغاړو کې چې ټول نن سبا زړه ته راتیر کار کوي د کرن خان دی حشمت سحر دی ټولو سره ډېر ښه ملګرتیا ډېر ښه دغه دی داسې موږ چې اکثر شاعران ادیبان وروڼه راوغواړو نو هغوی سره دا خبره کوو چې د خپل ژوند یو یادګار ورځ راته ووایي چې هغه ستاسو ژوند کې وي هغه ستاسو نه هېرېږي ما داسې ډېر واقعیات اکثر چې داسې کینو نو بلا خبرې پکې بلها خبرې پکې ځای شي او بنده ته رایادم شي اکثر د دې انټرویو نه پس څیزونه مونږ چې وګورو یار دا دومره یادګاري خبرو وګوره دا مونږ ګډو اونه وي خو بهرحال داسې و تاسو یقین کوئ زه یو ورځ کور ناست وم ما ته فون وشو چې یاره
زنانه وه څوک هغې وایي چې مونږ ماشومه د هغې سبا پېښور هسپتال کې زړه اپریشن دی. تاسو یقین وکړئ ما ته وایي چې هغې وایي چې اپریشن نه مخکې به زه بختیار خټک انکل سره خامخا میلاوېږم نو که تاسو سره وخت یو تاسو رالئ. زه لاړم ما ګلدسته م را جوړه کړه ورننوتم. هغې ماشومې زه داسې عجیبه انداز کې ریسیو کړم که نه ګفټ یې م جوړ کړی و ویډیو کیمرا یې م راغستې وه. نیمه ګنټه زه هغې سره ناست وم مونږ خبرې اترې ګپ شپ وه. دومره په خندا خوشحالۍ اپریشن تھیټر ته ننوته که نه بیا هغه الله پاک هغې نه پس ډېره ښه صحتیابه که بیا هم راغلي میلاو شي نو داسې قسم واقعات هم پکې وشي یادګاري واقعات. جی بختیار خټک صاحب یوازې زما نه زموږ د اورېدونکو په زړه باندې به هم ډېرې غوښتنې وي ستاسو دپاره ځکه چې ډېر انتظار یې تاسو ته کړی دی نو زه هم چې یو کال اړخته لاړ شو غواړو چې دوی څه وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رور مې څوک دی او له کوم ځای نه څوک جی؟ رئیس خان پنجپیر نه. رئیس خان صاحب هرکلی درته وایو جی. مهرباني ډېره مهرباني. زه دې مېلمه ته زه اخلاص هرکلی وم. ډېره مننه جی. او دا تپوس نه کوم چې زیات درله نظم ویل خوند درکوي او که غزل جی. او بله خبره دا ده چې زور د سپرلي په دغه باندې یو خپل غزل اورو م کوي خوښ شو. جی ارشاد. راشي کله راشي چې سپرلی یاره راشي کله راشي چې سپرلی یاره زړه لیونی لاشي لیونی یاره ډېر ښه. چې بادونه ستا د یاد پې کله ولګي چې بادونه ستا د یاد پې کله ولګي پورته د پرهر مې شلوګی یاره. ډېر ښه ډېر ښه. او بیا ورپسې دی بل هغه چې په هر ګل کې راته ته بسته ښکارې. ډېر ښه. په هر ګل کې راته ته بسته ښکارې شم د نظر ماتې سپېلنې یاره. ډېر ښه ډېر ښه. او بیا ورپسې بل شعر دی چې ستا جفا وجلې زه په خوا یمه ستا جفا وجلې زه په خوا یمه لاش یمه په نوم هسې ژوندی یاره. ډېر ښه ډېر ښه. او د رئیس په دې دنیا کې نور زړه نه لګي د رئیس په دې دنیا کې نور زړه نه لګي غواړي را تر غاړه شي برګې یاره. ډېر ښه ډېر ښه. ډېر ښه رئیس صاحب. نو چې دا ما ته بیا ووایي چې یاره خوښ شو که خوښ نه دی ټیک شو جي وایي درته ښه جي. او نو ټول تاسو ټول ټیم ته دعا سلام. ډېره ډېره مننه ډېره مننه. بختیار خټک صاحب دې میلمه ستاسو نه پوښتنه وکړه رئیس خان صاحب چې تاسو له نظم ویل خوند درکوي او که غزل. بالکل او جی رئیس خان صاحب ډېره مننه. ډېر مزدار کلام تاسو وړاندې کو او نظم په ویلو کې پر جوړولو کې یقین وکړئ ډېر خوند کوي. هغې کې موقع ډېره میلاوېږي بره لاندې تلو د تجربه د کولو. خو داسې ده چې د غزل کیدای شي هغه په موسیقۍ کې ډېر په اسانه باندې بنسبت د نظم ځای کېدی شي او بیا هغه شان د اورېدونکو ته یا په مارکیټ کې هم هغې ته ځای جوړېږي. دې په وجه باندې په غزل باندې کار زیات دی په نظم باندې کم دی. جی یو بل کال اړخته به لاړ شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خپله پېژنګلو را سره وکړه ورجانه. زه عدنان خان خبرې کوم د سیدین درمان صاحب وراره. عدنان صاحب هرکلی درته وایو جی. جی تاسو ته په خیر. جی زموږ سره نن بختیار خټک صاحب میلمه دی څه ډالۍ دې راوړې ده خټک صاحب دپاره؟ او جی ملاو شم په شاه منصور کې جی اوس لږ وخت مخکې او زه به ترې دا تپوس وکړم چې جی زما دا یو غزل ډېر خوښ شوی دی. دا یو دغه چې یو سړک د ګلستان په نومکدی راته ډالۍ کړه. جی بس دا دې موږ ستاسو دپاره راوستلی. ډېر زیاتې نه کړو تاسو اوس هلته دا ډېره مننه عدنان خان. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه جي ډېره مننه. عدنان صاحب جي ستاسو نه غوښتنه کړې ده او جي یو سړک د ګلستان. تاسو ډېر زور وکړئ. یو دې ډنډ پټ پشین رنګ بل دې سیند وهي غورځنګ نو دې خوا کبر اخوا جنګ اوس په دې ځم که په دې یو سړک د ګلستان بل لاره د زندان منس کې زه به لاړ حیران چې په دې ځم که په دې. ډېره مننه جي ډېره مننه. یو بل کال به واخلو. ډېره ښه ده. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه ورور جانه ښه یې؟ خپله پېژنګلو را سره وکړو بیا. عتیق صاحب ستړي مه شي درته وایو جي.
ډېره مهرباني عتیق خان، خو داسې کار یې تا سره چاپېرچل کې نه چاپېرچل کې خلک ودري، ما په خیال دی مایک مې د لاسونه راته وکړي ورو ورو لګېږي. جی اواز باندې د عتیق خان نه پوهېږو، بیخي شور دی پکې اواز کې دی. ډېره مننه ستاسو د کال کولو زموږ سره په خپرونه. درې مسلې دي کنه، یو ناوخت هم دی ګوره ورسره به خامخا ودمي ماشومان یا نور رونه یا دغه هغې نه علاوه دا دی چې نیټورک او مسلې هم ډېر راځي. کمرشلې دي ګوري پای کې ډېره ښې نیټورک یې ښه. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رور مې څوک دی او د کوم ځای نه دی؟ جی زه خورشید خبرې کوم د کونډې دی. جی خورشید د کونډې نه هرکلی درته وایو خورشید صاحب. ډېره مننه جي، زه راتلونکي مېلمه ته د زه د کومې دوا سلام وړاندې کوم جي. سلامت اوسئ، مهرباني خورشید او د مینې د خلوص سلامونه در وړاندې کوم جي. سلامت. ډېره مننه. او ډالۍ دې ولې سره وړې څه پوښتنه به دې کول غواړې؟ جي زه خو دې وخت مړی مې خبره جی هغه پرېښود دي ناست دی. نه جي تاسو ته خو ما دا نه دي ویلي چې غزل ورته وایي، زه یم پوښتنه به دې څه لرئ؟ جي زه دا زموږ حوجي دی د ټپې ډېره خوښه شوې که نه جي؟ ښه جي ښه. مونږ ته جي ښکلې ټپې وایي جي. ښکلې ټپې درته ووایي. جی 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 ټیک شو جي. ډېره مننه خورشید صاحب، ستاسو یو جهان مننه. بختیار خټک صاحب د خورشید صاحب وایي چې مونږ ته دې ټپې وکړي، وایي ټپې مو ډېره خوښه شوې. بالکل وړاندې په دغه کې پیش کوو انشاءالله. یو بل کال وخت به لاړ شو 0311022194. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. زمونږ دا روډ زمونږ نه خفه دی، یا ورسره کور کې خوشه کې چې کم خلک ته اوده دی یا سیګنل نشته موبایل یا سیګنل نشته. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی رور مې څوک دی او د کوم ځای نه دی؟ شاد محمد صاحب هرکلی درته وایو جی. اواز هم ډېر په مزه را روان دی، که لږ غوندې اواز هم تیز کړه نو موږ به ستاسو په خبره باندې پوه شو جي. ښه جي ښه هرکلی درته وایو جي. جی 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 دا یو دغه د پښتو مینه ټول پښتانه وایي کنه په هر خدای دغه کې دا چې پیغام ورته کمیستور مال راوړه. جی دا یو دغه د پر هر څه په تور د پاجور کوي دا څه دغه د دې په دغه باندې جی د دې لپاره خو جي زمونږ د پیر په ورځ د څلورو نه والې تر شپږو پورې چې کومه خپرونه وي که په هغې کې تاسو رالئ او دغه پوښتنه تاسو وکړه را به ډېره ښه وي جي. ټیک شو جي. ډېره مننه. دی ډېر کار تپوس وکړو، یقین کوئ بل ورځ به راته پوره د دې پوره یو کیسه چا بیان کړه که نه جي. خو تاسو یې ګل په ورځ باندې پروګرام وي نو زه هغې کې به وورو. صحیح ده جي بلکل. هغې کې دا ده چې بیا موږ ته یو مسله جوړه شي جي، بل ملګری به راځي به بیا نورې پوښتنې کوي نو زه هم چې کالونه پکې جي واخلو مینهوال به ستاسو په انتظار وي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سید عادل ته څنګه یې؟ خیر ده جي. خپله پېژنګلو که دې را سره وکړه نو خوشحاله به شو. زه مراد یوسفزۍ د مرغوز نه یم. مراد یوسفزۍ صاحب ستړي مه شي درته وایو. ډېره مننه. جی رورجانه څه ډالۍ دې راوړې د بختیار خټک صاحب دپاره؟ بختیار خټک صاحب ته خو صوابۍ ته په راتګ باندې د زړه د تل نه هرکلی وایم چې یوسفزو ښار ته راغلی دی، سیمې ته راغلی دی. جی ډېره مهرباني مراد صاحب. د خټک صاحب نظر مې لږ دغه په کار چې ما یې په یو دوه خبرې کوم چې په دې څه نظر لري. جی دا اوسني شاعران یا دا کومه موسیقي چې په مارکیټ کې خوره ده په هغې باندې خو جي مراد یوسفزۍ صاحب په دې باندې خو تاسو ته بختیار خټک صاحب خبرې وکړي جي. حاجي بس ما اوس ریډیو آن کړو بیا خیر دی که یو څو خبرې تر سره وکړې نو ډېره ښه به وي. صحیح شو جواب وکړي. ډېره مننه جي ډېره مهرباني. صحیح ده ډېره مننه. مراد یوسفزۍ صاحب جي ستاسو نه پوښتنه وکړه چې د اوسنۍ موسیقۍ په باره کې اوسنۍ موسیقۍ کې بیا خاص کر دی همدغه طرف ته زور کوي چې کومه ده په فلمونو کې د فلم سین مطابق هغه سیکوینس مطابق کوم ټکي ولیکلی شي چې په هغې کې ډایرکټر ډیمانډ هم دی چې یاره ما ته داسې قسم ردم دی کې جوړ کړي چې ورسره ګډا جوړه شي او داسې ټکي پکې استعمال کړي چې هغه دومره عام فهم شي چې د خلکو په ژبه باندې راشي. په هغې کې ډېر داسې ټکي راشي د بدمرغه چې هغه اړو
مونږ ځای کولی نه شو ځان سره په شاعرۍ په صنف کې یا دغه کې خو ما ووایي چې مخکې به دا د شعرونه داسې را روان وه د فلمونو موسیقي به وه داسې خو ورسره به برغ د نور د ادبي کار هم دومره ډېر و چې او یې په ځان کې پټ کو. اوس د بده مرغه داسې چل شوی دی چې د سنجیده کلام ریکارډ کول اوس هم ریکارډ کېږي خو هغه ریلیز کېږي نه، دا کیسټ والې نه ریلیز کوي، دا خرڅېږي نه، هغې پرچیز کوي نه، نو هغې په وجه باندې څرګند صرف همدغه څرګند سندرې پاتې شي او هغه کوم د کار والا کار چې دی نو هغه رامخې ته نه شي، کنې کار برغد روان دی، کار صحیح روان دی. بختیار خټک صاحب که خوښه مو چې ستاسو د خوندور اواز نه د زړه راښکونکي اواز نه اورېدونکي لږ نوره فایده واخلي او مزې ترې واخلي نو څنګه به ډېره ښه خبره ده. بالکل قدرمنو اورېدونکو زه دمې اړخ ته په دمه کې به تاسو اورئ د بختیار خټک صاحب ښکلی اواز. نو راځئ چې په جمع باندې واورو د بختیار خټک صاحب د ښکلی اواز د لر او بر د خیبر پښتونخوا او د ټولو پښتنو په زړونو چې څوک حکمراني کوي ښاغلی بختیار خټک صاحب زموږ سره مېلمه دی. که د دوی نه تاسو څه پوښتنه کول غواړئ یا څه غوښتنه وي ستاسو. السلام علیکم. خیره مې چې دوا ډېر صحت هسې ولاړم په خیال مې په مانځه کې د جانان سترګو ته تللی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. جی رور مې څوک دی او د کوم ځای نه دی؟ دا جی ثناء الله ټیلر د جي د کلابک نه. هرکلی درته وایو ثناء الله ټیلر صاحب. ډېره مهرباني. زه مېلمه ته جي یو سلام کوم جي مېلمه ته بخیر علی وامو. سلامت اوسې یاره ثناء الله خانه. داسې کار چې خبرې ډېرو خلکو سره وشي خو دا یو نیم انداز داسې چې دا یاد پاتې شي. ډېر خوندور را انټري دي وویله ښه. او جي تا ته زه یو شعر ډالۍ کوم جي. جي وایي ته دې کاب د مخ نه لر کړه زه خاطر چې درته ګورم. وایي د نظر پروا ونه کړې خیبر ډک د سپېلنو دی. ډېر ښه څنګه له جي ښه یې که نه؟ بالکل شکر الحمدلله. ډېر خوند نه خلم یاره ډېر خوند یې وکړو یقین وکړئ. ثناء الله صاحب په زړه مو څه پوښتنه ده؟ یاره جي چې ده خو ما مخکې یو پیره ټاپې اورېدلې وي جي تقریبا ما ته پکې یو کړی یاده ده جي که هغه د مونږ ته لږې زمزمه کړې نو زه به ډېر زیات خوشحاله شم جي. بس دغه پوښتنه چې کومه ده زموږ د پروډیوسر مبارک شاه صاحب هم وه. کومه یې وه جي؟ او ملګرو خاندئ خوشحالېږئ د پښتنو پښتو ژوندی شوه خوند کوي نه زه د یورپ جنکۍ څه کړم او چې خړه پړه پښتنه لیلا لرمه. همدا یو وه که نه لاړو آفلاین شو جی ښه سټینډ بای دی جی وردراسې وایي قدرمنو اورېدونکو واورئ هم دغه ټپې. کورکي کې ښاغلی بختیار خټک صاحب مېلمه دی. که د دوی نه تاسو پوښتنه کول غواړئ بختیار خټک صاحب یو کال به بل واخلو د هغې نه پس به بیا جي خبرې وکړو. جي السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خپله پیژنګلو کوم را سره وکړه نو زه به هم خوشحاله شم او بختیار خټک صاحب هم خوشحاله شي. بالکل ګلې جي زه محمد خالد د صوابی د محله ترخیلو نه خبرې کوم جي. هرکلی درته وایو محمد خالد صاحب. بختیار خټک صاحب ته هم هرکلی وایم چې صوابی ته په راتلو باندې. ډېره مننه خالد صاحب جي سلامت صاحب. زه د بختیار خټک صاحب ته یو ګلفانې سره یو ګانې راکړې ده نارې مې ولې نه اوري یو څو ورځې ژوندون دی هله به یې واوري چې زه تورې خاورې شمه. او کنه جي جی څنګه یې جي تاسو ښه یې؟ بالکل ټیک ټاک الحمدلله. دغه سندره مونږ د یاسمین خان خدای بخل یاسمین خان په حکله باندې غونډه شوي وه په نشترحال کې نو د هغه دور مونږ ټولې سندرې ریمیکس کړي وي پکې دا هم وجي وه. صحیح ده جي زما جي تاسو ډېر زیات خوښېږي یو کرم خان جي بالکل تاسو یو ګلفانه جي ماشاءالله زبردست مونږ خوشبختي ده جي تاسو نور ښه جي. بالکل ټیک ټاک خالد خان. ډېره مننه محمد خالد صاحب. نور څه پوښتنه لري جي؟ نه جي بس دا زما دا کال جي نن ټولمیزه زما په کیریر کې جي میلاو شو. نو بس چې بیا ښې ډېرې خبرې وکړې مې بنده وکړم ما تاسو ګپ لګو دې راته پس کېږي خیر نو ښه جي ډېره مننه یو جهان مننه ستاسو د کال کولو محمد خالد صاحب یو جهان مننه. وړاندې ځل دی خو اخرنی ځل کې به نه دغه شان زموږ په دې خپرولو کې زموږ د خپرولو ته به ښکلا وربخي او دغه شان په د کال په لار باندې به راځي او زموږ سره به ګډون خامخا کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی اواز د ډېر په مزه را روان دی روریا. شکر الحمدلله خیر دی. خپله پیژنګلو را سره وکړه جي. اواز د ډېر په مزه روریا په اواز دی نه پوهېږو. سعید الله صاحب هرکلی درته وایو جي.
خیر دی ډیره ډیره مننه جی یو مننه جهان سید مننه الله صاحب ته تاسو ورته وایي واسطه که غزان ته جنگ ګوري کور کې نا وخت دی کنه ودا به پکې کړه مکه سم دی جی بیا بداو کو جی السلام علیکم وعلیکم السلام عادل بھائی خیام مانیروال خبرې کوم نه بار مانیروال خیام مانیروال صاحب ستړي مشي درته وایو جی ډیره مهرباني زه د خپل طرف نه بختیار خټک صاحب ته بس بابا راتګ باندې زړه ته لارګلې وم. ډیره مهرباني مانیروال صاحب عزتمن شي جی. او دینه وایو پښتنه کو چې د اقبال شاکر صاحب د غزل مزل ویل دي. بالکل او جی دا سی وا اقبال شاکر صاحب په خبر کې د کتاب مخکتنه چې وا غیر پرمو ډیر ښه موسیقي کې ډیر ښه غزل را جوړ کړو او خو هغه ورځ باندې تاسو یقین کوئ حالانکه په کارت کې نوم هم د مالک له او بیا ز بیماری په وجه باندې غي ترانه لموغه ما سره باقاعده ریکارډډ پروت ته خو یا مخه ته نه راغلی مارکیټ ته نه راغلی. خاجي ما تاسو هغه یو کلیپ ولید چې اقبال شاکر صاحب سره ولاړ وي یو سټیج باندې او جی دا تقریبا دغه خو شپږ کاله زوړ کلیپ دی چې دا موږ مخ کې څه پروجیکټ ډیر خوشاله شو چې تاسو نه ډیره مونږ پته لیدو او بیا د صحابه راتګ باندې نو ډیره هرکله ته وایي چې تاسو راغلي او ډیره خوشاله شو او ان شاء الله بیا به راځي ان شاء الله جی ان شاء الله ډیره مننه خیام مانیروال صاحب یو جهان مننه جی تاسو ډیر د سود یقین کوي حالانکه دا ما سره ډیر تشویش کیو ما یار لسونه والے دولس په جو پورې دا ټایم په پروګرام یې بسو کوي زمونږ د صوابی خلک جی په تاسو باندې ډیر مین دی او تاسو ته د 12 بجې دی که تاسو تر سره پورې لګي یم بس تاسو سره د کار په لار. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رور می سوک ته د کم ځای نه دی؟ زه د چوره لاهور نه خبرې کوم روزم. وړو کې لاهور نه روزم صاحب هر کله درته وایو جی. وعلیکم السلام جی تاسو خیر یو؟ خیر خیریت ته جی. جی تاسو دا ملمن ناشته بختیار خټک صاحب. او جی دته سلام کوم. سلامت اوسئ ورزم صاحب مننه جی. او جی تاسو موږ خپل نه غانا پلی کوي. بالکل ٹھیک ته جی بالکل برته خو جی منونه کا سلام کوم. ډیر مننه جی ډیر مننه. یو جهان مننه دی رور غوښتنه کړې دي چې موږ ته غزل پلی کې غزل به ته هم تاسو پلی کو او ولګولې وته هم موږ وګورو چې زموږ سره د ګرځنده په لار باندې څوک ملګری راځي او تاسو نه څه پوښتنه کوي ځکه چې یوازې زمانه د ډیرو اوریدونکو په زړه باندې دا خو خواهش وي چې موږ بختیار خټک صاحب سره خبرې وکړو دا غوښنه پوښتنه وکړو جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رورجان څوک یو د کم ځای نه؟ ادریس خبره کوم نه کډینه. ادریس د کډینه هر کله درته وایو ادریس صاحب. څنګه ورو خیر دې ته خو خیر خیریت ته د خیره. السلام علیکم. سلامت اوسئ ادریس خان ډیر مننه جی. څنګه ورو امن امان دی بالکل ٹھیک ٹھاک. سلامت اوسئ جی الله مو عزت وکړه. بالکل ٹھیک ٹھاک دی جی. بس ما زه خپل شته د پښتو غټه دی کوه خالي ښه ډیره ښه ده بالکل مننه خوندور خبره مو کړه. ډیره مننه جی. یو جهان مننه ادریس ورو زموږ سره د کډینه او دوی هم تاسو سره غوښتنه وکړه او تاسو ته په وخت کې سوې خو د پوه نشم چې تاسو ته سوې مونږ خپل کې سره خپوي وکړه. السلام علیکم. خاوري د خپل درب خپلوم کته پیراغلی چرته دا جونګړه چرته ستاد مینې تلراتله. واه بختیار صاحب لا هر کله وایم د زړه تل نه د ظاهر استاد خبرې کوم ټوډيري نه ظاهر استاد زم تاسو ته سوال غواړم جی. څنګه حواله جی خیر د ظاهر استاد زم تاسو ته سوال غواړم جی. وای مرته او ته زمون کلی تراشا زبزان در تپاگل کم ټول جهان برات ګوري ټول جهان برات ګوري او قدمونه بد خل کم. بدل خلاص شو جی. ډیر مننه یو جهان مننه. څنګه ډیر خوشاله یو چې تا د صوابی پسیمه راتګ کړی دی او دومره قیمتي وخت نه دی وخت ښکلی دی او زموږ د زړه بایلولو لپاره او د خندا لپاره او د خوشحالولو لپاره در شوی دلته کې او د سید عادل هم ډیره مننه کوو چې دوره ښکلي مېلمانه راولي او پروګرام ته ښکلا ورکوي. ډیره مننه جی. یو جهان مننه. ظاهر استاد څه پوښتنه مو شته څه سوال مو شته د بختیار خټک صاحب نه؟ څنګه څه پوښتنه مو شته د بختیار خټک صاحب نه؟ اواز دې لغونې رو را دې لغونې میک ته خوله نږدې کړه. وایم څه پوښتنه مو شته د بختیار خټک صاحب نه؟ بختیار صاحب خو بس یو ډیر ښه شخصیت دی جی. دا چې کوم موږ له غزلې او دا ټپي ووینو دا خو ډیر زبردست کار شو جی. او زه به
بختیار صاحب له یو مصره پیش کم. جی لکه پرخه چې سهار کینور نه تختی. او جی لکه پرخه چې سهار کینور نه تختی دا سراتلو سره د یار تختی غمونه. ډیر ښه ډیره مننه جی ډیره مهرباني. اوکې جی ډیره زیاته مننه ظاهر استاد. یو جهان مننه ستاسو د راتګ او ستاسو د مینې. یو جهان مننه قدرمنو اوریدونکو ستاسو مینې ستاسو محبتونه ډیر په ګڼ شمېر کې را روان دي او زړه مو غواړي چې بختیار خټک صاحب سره هم خبرې اترې وکړو خو ستاسو مینې ډېرې زورورې دي. نو ګورو چې زموږ سره بل ملګری څوک دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه سر خیر دی؟ خیر دی جي د الله احسان دی. ورور مې څوک دی او د کوم کلي نه دی؟ طارق خبرې کوم د رایډ بینګ. طارق د رایډ بینګ نه. هر کلی درته وایو جي؟ سره زه به ورته ټول په دا چې بختیار خټک صاحب ته د باندې السلام ورکړي. سلامت اوسئ جی ډیر عزتمن شئ. او سر تاسو مې یو ریکوست چې پلیز هغه ګډه شه هغه سونګ ته لګوئ. ډیره ښه ده جی بالکل به وایو. ډیره مننه جي. یو جهان مننه. بختیار خټک صاحب څنګه چې تاسو ته ما په وړاندې کې وایي زموږ د صوابی خلک چې کوم دی هغه په تاسو باندې ډېر ورک مین دی او راځي په دې نیمه شپه هم ستاسو سره د ګرځنده په لار باندې دوا سلام کوي ستاسو سره خبرې اترې کوي ستاسو نه غوښتنې کوي. خو زه وایم چې دې وخت کې موږ واخلو یو دمه او ستاسو د اواز نه دوی نور هم خوندونه واخلي. دا ښکلا وطن ډېره ښه خبره ده ډېره ښه. قدرمنو اورېدونکو راځئ چې واخلو د بختیار خټک صاحب د دې ښکلي اواز نه خوندونه. د هغې نه پس به بیا ستاسو په درانه خدمت کې راځو. تاسو وطن زیبا وطن دا ښکلا ښکلا وطن ستا وطن زما وطن دا ښکلا ښکلا وطن دا ښکلا ښکلا وطن دا ښکلا ښکلا وطن دا ښکلا ښکلا وطن دا وطن زیبا وطن دا ښکلا ښکلا وطن ستا وطن زما وطن وطن ستا وطن زما وطن دا ښکلا ښکلا وطن دا ښکلا ښکلا وطن دا ښکلا ښکلا چې بیا نه توره پورته شي نه سر په وینو رنګ شي باداره دغه جنگ دی د وطن اخري جنگ شي که زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو دا کاڼي به لالونه شي دا بوټي به لونګ شي که ګورې له لستوڼي به سور خنجر راوځي که ګورې له لستوڼي به سور خنجر راوځي درویشه چې روان در سره کوم سړی په څنګ وي باداره دغه جنگ دی د وطن اخري جنگ شي چې بیا نه توره پورته شي نه سر په وینو رنګ شي. قدرمنو اورېدونکو شعرونه د ښاغلي ډاکټر درویش دراني صاحب او زه یم ستاسو کوربه سید عادل خپرونه دلبر د ننګیالو بختیار خټک صاحب تر ننه پورې تاسو څومره البمې به کړي وي ټوټل؟ د البمز په شکل کې مارکیټ ته د ما 15 البمز راغلي تر اوسه پورې جی او اسی ریکارډینګز چې کوم دي نو هغه ما زیات کړي دي ډېر زیات مې کړي دي جی په دې کې ډېر د سندرې غزلې نظمونه شته دي چې هغه ما سره په سټوډیو کې پراتی دي ما ریلیز کړي نه دي جی او لکه بس هسې شوقیه مو ریکارډ کړي دي مګر رنګ محفوظ پرتی د اردو خبره تاسو په وړاندې کې وکړه نو د اردو البم هم شته چې کنه هغه یو غزل نه هغه اته سندرې هغه ټایم سره ما ریکارډ کړي وي جی او هغه کې هغه یو ویډیو باندې بیا موږ دمر خرچ وکړو هغه په او نیر کولو باندې دمر ستړي شو او چې بیا کله واپسی وشو نه بیا راته هغه بیلونه واچولی شو چې هغې ته جوړ نه شو جی او جی د وکال طرف ته لاړ شو جی بالکل جی بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک او د کوم ځای نه جی؟
ډاکټر عدنان خبرې کوم. ډاکټر عدنان صاحب د کوم ځای نه جی؟ زه غازی نه خبرې. غازی نه هرکلی درته وایو ډاکټر صاحب. مننه. دلبر د ننګیالو کې زموږ سره نن بختیار خټک صاحب د څه ډالۍ مو راوړې ده دوی دپاره؟ بالکل خټک صاحب ته خو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ډاکټر صاحب. زه تاسو نه دا پوښتنه کوم لکه تاسو څنګه ویل 94 نه تاسو هارمونیم دا کو هغه وخت تاسو شوق لرئ ان 94 نه واخله تر دې 14 پورې دا څه ډیفرنس لري هغه موسیقي کې او هغه आवाज کې او هغه شاعري کې او نن شاعري आवाज او مطلب موسیقي کې تاسو څه ډیفرنس تاسو ښکاري؟ ټیک ته جی. ډاکټر صاحب پوښتنه دا و چې په زړه موسیقي کې ډېر سولید ته پوښتنه وکړه لکه د 94 خبره هغه وکړه کنه جی سلور نوي خبره وکړه دا اوس د 2014 دی جی نو دا تقریبا د شلو کالو خبره هغه وکړه او ډاکټر صاحب په علم کې خدا چې لکه د نوي چینل او د ریډیوګانو د راتګ سره د نوي کول ته ډېرې مواقع ملاو شي په هغې کې ډېرې لوی لوی تجربې مو شوې جی جدید موسیقۍ ته پکې ډېر لوی ځای ملاو شو جی او ډاکټر صاحب تاسو یقین کوئ ډېر خلک به دې خبرې سره اتفاق نه لري خو ما په نیز باندې چې دا د 2004 نه 2008 پورې کم یو دوران یا دور چلیدلی پښتو د موسیقۍ د هغې مثال موږ ته په تاریخ کې هم نه ملاویږي چې په یو ځای باندې د ژوند د مختلف اړخونو سره تعلق لرونکي د هرې حلقې او طبقې او فرقې خلک چې کوم دی نو هغې باندې اماده و چې یاره دا انداز ډېر مزدار دی عام فهم دی او ډېر ښه وستایلی شو بیا پکې د بده مرغه څه داسې دغه غوندې ناسازه غوندې واقعیات پکې ورځ تر ورځه وشو نو هغې په وجه باندې ډېرو خلکو ګوتې روچتې کړي کني نو په شروع کې دا نوی دا جدید رنګ چې کوم دی آهنګ چې کوم دی دا ډېر زیات ستایلی شوی جی بنیادي طور باندې د موسیقۍ د طرز خبره کوم کوو یا د ټکو خبره کوو نو دا آهنګ خو همغه زوړ آهنګ دی خو جدید آلاتو سره ریکارډ شوی دی سازونه هم پکې جدید استعمال شوي دي ما په خیال نور په دې کې داسې هیڅ قسمه بدلون نه شوی جی السلام علیکم شکر دی خدای چې بیتا چاته سجده لري السلام علیکم سید عادل صاحب وعلیکم السلام مرور مې څوک دی او د کوم ځای نه دی د ګواټي نه خبرې کوم یوسف خان ساحل ملمه ته هرکلی سلامت اوسئ ساحل صاحب په خیر علی جی خدای مو بخیر تاسو په خیر علی جی سټوډیو ته په خیر علی ډېره مننه یوسف ساحل صاحب په زړه مو څه پوښتنه ده جی زما خدا یو سوال دی ریکویسټ دی وایم چې د دې سنگر صاحب نه دا تاسو تاسو کې چې د زیات تر کلامونه د کم شاعر چې کم دینو ویلي دي د کم شاعر کلامونه ویلي دي زیات تر کلامونه ټیک شو جی ډېره مننه یوسف ساحل صاحب ستاسو یو جهان مننه زموږ سره د ګرځنده په لاره راتلو او په هغې کې لکه کلاسیک شاعرانو کې یا د مشرانو شاعرانو کې ما د غنی بابا او د حمزه بابا مشترکه دی کلامونه بنسبت د نورو شاعرانو بیا ډېر ریکارډ کړي دي په هغې کې ډېر ریلیز شوي هم دي څه نه دي ریلیز شوي خو هغې نه علاوه ما وختي هم دا خبره وکړه چې د کلام شاته نوم موږ بالکل دغه کې خاطر کې نه دی راوستل پکار کلام چې موسیقیت پکې خوند کوي طرز کې ځای ښه ځان ته جوړوي بس هغه ټول نه ښه خبره ده بس هغې ته زیاته توجه ده جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی ضیاء الرحمن خبر کوم د پنځپیر نه هرکلی درته وایو ضیاء الرحمن صاحب راغلی میلمه پر بختیار خټک صاحب ته هرکلی د خپل طرف نه او خاص کر د کمال بابا له طرف نه سلامت اوسئ سلامت اوسئ ډېره مننه کمال بابا او تاسو سره رابطه کوله سید عادل صاحب تاسو نمبر هم نه ملاویږي او هم په خبر کې ښه کمال بابا لکه اوس دا اوري دا پروګرام په دې وخت کې نه جی هغه خو اورېدی نه شي خو ما ورسره په موبایل اوس یا خدایه پاکه دا څومره زورور دی ګوره که نه تاسو به زما دا استقبال به ورته وایي بختیار خټک صاحب کمال بابا ته وایه چې په دواړو لاسونو باندې سلوټ ووهلو وعلیکم السلام او ورته ووایه چې بختیار خټک وایي چې د زورورو زور وبه شو نن مې جانان په کوڅه غلی تېرېده نه چې پېښور کې ناست یو په اف ام باندې مو نه اورې او بیا دې هم دا دې موږ باندې ځان وپېژنده واه خوند یې وکړو بس ما سره اوس دې ټایم کې رابطه وشوه نو هغوی ما ته وویل چې وایي تاسو ته هم د سهار په راتلو باندې هرکلی وایو سلامت اوسئ جی سید عادل صاحب ستاسو هم ډېره مننه کوم ډېره زیاته مننه کومه جی ډېره زیاته مننه وخت نه خرابوم بل څه ډېره مننه کمال بابا جي زموږ د خاورې داسې یو هنرمند انسان دی یو داسې شخصیت دی چې د هغوی د رنګونو په ژبه باندې ستاسو البم له کتابونو له او تصویرونو له داسې رنګونه ورکړي چې په خپله باندې خبرې کوي بالکل دی په برخه ډېر لوی کار پروت دی او اوس خو اکثر په دې فیسبوک باندې اکثر کلامونه هم شریک کړي ډېر ښایسته ښایسته کلامونه شریک دي ډېر ښه لیک هم کوي ډېره ښکلې شاعري هم کوي جی السلام علیکم وعلیکم السلام سید عادل بھائی څنګه یې خیر دی جی د الله احسان دی څوک او د کوم ځای نه
انور زیات مرغوز نه. انور زیات صاحب هرکلی درته وایو جی. ډېره مننه جي، ډېره مننه. د خپل راغلي مېلمه ته په صوابی ابن دلبر ته په راتلو باندې چې دی که نه زه هغه ډېر زیات شکرګزار یم چې مونږ له دومره دغه مونږ له ټایم راکړه چې لکه مونږ اورېدونکو دی چې لکه بختیار صاحب په خپله لکه دومره ټایم راوباسه په دومره مصروفه وخت. دا د بختیار خټک صاحب غوښتنه وه چې نن به اورېدونکي پکې زما سره ډېر شامل دی. یاره جی تاسو هم ډېره مننه و. زه تاسو ته مبارکي هم در کوم. زه په دې ننني پروګرام کې د مرغوز ټول نه زیات کالز راغله ښه. جی بالکل. او دغه چې دی که نه نو زه به بختیار خټک صاحب ته یو دغه چې مرتضی افغان صاحب یو کلام دی هغه ورته ووایم. جی جی یو دوه درې شعرونه کوم ورته ووایو نو ډېر خوند به وکړي. یو دوه شعر وایم جي سیوا. جی ارشاد ارشاد. وایي تصویر سره بېګا مې د جانان خبرې وکړې، د اوښکو سره پټې مې ګرېوان خبرې وکړې. وایي تصویر د یار خاموشه و کتل یې غلې غلې، کما ورته په زاره په قربان خبرې وکړې. ان آخري دا دی چې وایي آخر چې ما افغان تصویر د زړه سره راجوخ کړو، آخر چې ما افغان تصویر د زړه سره راجوخ کړو، په پټو سترګو ما د خپل ارمان خبرې وکړې. او د دې دې ګانو سره چې نن زما تعلق چې راغلی دی نه هغه زما چې نن دوبۍ نه راغلی دی. ویډي خبر په مې ډېر زیات اورېدو دی د هغه وخت نه چې نن زما لکه ډېر زیات خوښ دي. هغه یو خوندم کولو ګرځي مسافرین وو هغه نه به بالکل دغه چې لکه څنګه چې خیال صاحب او څنګه چې سرداري ټکر صاحب او داسې احمد خان صاحب نو هغه دغه باندې چې لکه زما ته ډېر زیات خوښي. سلامت جی او جی او بس نور خو ویل نشو بس نور مې اول به هم کال کوي. جی ډېره مننه نور زیات صاحب. ډېره مننه. ډېره مننه. یو جهان مننه. دا ډېر سو دا هر سهار سو تاسو په دې لږ وخت ډېرې قیمتي خبرې وکړې. ډېره مننه. ډېرې زیاتې ښکلې خبرې. انور زیات صاحب اکثر زموږ سره د ګرځنده په لار راځي او ډېرې ښکلې خبرې کوي زموږ سره. 03 السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رور مې څوک دی او د کوم ځای نه دی؟ هلو بعد دوی هغه راتګ هم د لیوانو خوب و. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رور مې څوک دی او د کوم کلي نه دی؟ ستا د راتلو په تمه خو مو دې ډېرې شي او اوس دې په مینه بله مو ته ارتفاع نه شي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مننه. زه عبدالشکور جنګیډر نه خبرې کوم. عبدالشکور صاحب ستړي مه شي درته وایو. ډېره مهرباني. دا مېلمه ته هرکلی وایم. ډېره مهرباني عبدالشکور صاحب. نور دې تاسو څنګه حال خیر دی؟ زمونږ پتلو کې تاسو د راتلو خبرې وکړي. بس دا مېلمه ته مې دا ووایي چې یاره کله دې داسې چکر لګوي نو ښه وایي. ډېر ښه دی جي. خو تاسو د لیوانو سره خوشحاله وو. زما یې خوښ دي دا شلیدلي ګریوانونه نه خو د نیمې شپې ته وګورو دا ډېر زیاتې نه دی. تاسو دا ډېر خوشحاله وي ته ډېر تکلیف وکړو که نه تکلیف نه په خدای بس تنده مې ماتېږي لګیا دی. ما اوس هم چې د بریک کې مونږ سندره ونیر کړي وو نو ما سره کشر مې هغه ته ما ووایي ما یار هر کالر چې کوم دی نو هغه باقاعده دا اناونس کوي چې صوابی ته په راتلو تاسو ته هرکلی وایو. ما دا کم د اتفاق یو انداز دی رنګ دی چې مونږ بیا لکه دا څومره اورېدونکي چې دي اوس عادل صاحب وایي چې دا ترخمه پورې اورېدلی کېږي نو د دې رنګ نه د خدای دې وکړي چې مونږ خلک هم څه ناسه رنګ والو که نه چې څه اثر ترې والو چې مونږ هم په دې باندې منو او دا ډېر ښایسته رنګ دی جي. خدای دې همیشه لري. ډېره مننه عبدالشکور صاحب. ډېره زیاته مننه. یو جهان مننه عبدالشکور صاحب زموږ سره د ګرځنده په لار راتلو او زموږ سره په دې خپرونه کې د ګډون کولو. یو جهان مننه. قدرمنو اورېدونکو ستاسو کارونه هم ډېر را روان دي. دا کارونه نه لا ستاسو مینې دي ستاسو خلوص دی چې د شپې په دې نیمه شپه باندې ستاسو مینې موږ سره شریکېږي. ګورو چې بل ملګری زموږ سره څوک دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رور مې د کوم ځای نه دی او څوک دی جی؟ ناصر خبرې کوم د زیدې نه. ناصر د زیدې نه هرکلی درته وایو جی. مونږ بختیار خټک صاحب ته په صوابی راتلو باندې هرکلی وو. همدغه رنګ چې تر اخري کوله پورې دا سلوګن د مونږ به حالې ډېر زیات خوند به وکړي. سلامت اوسئ جي. ډېره مننه. نور تاسو صحت څنګه دی؟ بالکل ټیک ټاک دی. ښه غټ شوی یم. وزن مو ډېر زیات کړی دی اور کړی جي. او نور ښه تاسو جی سلامت څه پوښتنه تلری کنه سره ډیره مننه جی. یو جهان مننه ستاسو دراتګ او بختیار خټک صاحب ته د هرکلی ویلو. ډیره مننه.
قدرمنو اوریدونکو ستاسو مینې ډېرې زیاتې را روانې دي، خو دې په نظر چې دمه واخلو. بختیار خټک صاحب څنګه مو خوښه ده جي؟ ډېره ښه ده جي. په دغه دمه کې تاسو بلا ګټه کوئ، هغې نه بغیر خو بیا د اف ام چلي نه خامخا دمه وکړئ. ده جي دا ستاسو اواز ده جي. ډېره ښه ده جي. قدرمنو اوریدونکو راځئ چې واورو د بختیار خټک صاحب د ښکلی غوندې اواز. د هغې نه پس به بیا ستاسو په درانه خدمت کې راځو. چېرته م دی خپل منلا تپوس کوي او تپوس کوي، منلا تپوس کوي چې ته به شراب څکې کنا، دا لکه ملا ته وې ته جنت ته ځې کنا. منلا تپوس کوي او تپوس کوي، او زلفی کړي خوري وري یا شونډې پناز بوسې کړي، او زلفی کړي خوري وري یا شونډې پناز بوسې کړي، شونډې پناز بوسې کړي، روشن را نو پختي څنګه اوس منې کنا. منلا تپوس کوي او تپوس کوي، چې زړه که د هوا مارغ دی، ما ویل چې زړه که د هوا مارغ دی، کم صحیح را کړې وي چې دام واخلا، ما ویل چې سترګې 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 سترګې، ما ویل چې سترګې او که پیالې دي ډکې، ما ویل چې سترګې که پیالې دي ډکې، نو شونډې کړې جوختې وینام واخلا، او شونډې کړې جوختې 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 وینام انام واخلا. منلا تپوس کوي چې ته به شراب څکې او کنا. بخا او خامخا وای پس لبې قدرې خپلې خو کې هم ورځې کنا. منلا تپوس کوي او تپوس کوي، په
مزا مزا جھوٹے راکوا روپ مزا مزا جھوٹے راکوا ما پللو للو للو دکا لیونے سر سر پسپینو لے چوکیگدا لیونے سر پسپینو لے چوکیگدا سوی فکرونا پکم سود کا او شراب دمینے راد شند پجام شراب دمینے راد شند پجام لکھو منن پدی نشود کا یا لکھو منن پدی نشود کا مانلا تپوس کوي چتا بشراب کی ہاں کنا کمی اشنا ته رسیدې تکلیف زما د درد کمی اشنا ته رسیدې دا درد به مې بیا ولي انتها ته رسیدې افسوس چې پښتونخوا دا وخت له کوم درده تیریږي افسوس چې پښتونخوا دا وخت له کوم درده تیریږي ارمان چې یو پوچی دردې دنیا ته رسیدې او د ډیرو خلکو دکانونه به اوس بندو خبره که د روغو نه رښتیا ته رسیدې زما د زړګي سره که پتا کې کوڼی نه و نو ولې به خبرې مو هر چا ته رسېدی او کمال به و هر وخت بې له تا نه تاوېدلی کمال به و هر وخت به له تا نه تاوېدلی خوشبو غوندې که زه چرې هوا ته رسېدلی قدرمنو اورېدونکو شعرونه د کمال بابا او زه یم ستاسو کوربه سید عادل خپرونه دلبر د ننګیالو السلام علیکم وعلیکم السلام جی رور مې څوک دی او د کم کلي نه دی منتظر خبرې کوم د بونیر نه منتظر صاحب هرکلی درته وایو د بونیر نه څنګه الله جوړې خیر دی شکر الحمدلله خیر دی خپله راته ووایې جی بس موږ خو ټیک ټاک یو جی زموږ سره نن د دلبر د ننګیالو کې چې کوم دی نو بختیار خټک صاحب میلمه دی څه ډالۍ مو راوړې ده ورله بس بختیار خټک صاحب سره خو زموږ ملاقات نه شوی خو د خبرو نه پته لګي د نوم نه پته لګي چې درون سړی دی جی سلامت اوسئ منتظم خیر او شعرونه هم درانه دي خامخا به درانه وي چې د خوشحال بابا د خټکو په کورنۍ کې چې د نو پیدا شوی دی زیږېدلی دی هلته نو خامخا به دروند هم وي او درانه شعرونه به هم وي او درنې خبرې به هم کوي نو بس دغه نه پته لګي جی او ډیره مهرباني چې دلته کې د پښتنو سره راغلی دی او موږ سره ناست او خبرې اترې کوي او خپل ټایم یې ضایع کړی دی سلامت اوسئ منتظر خان دا وخت ما قیمتي کو او تاسو چې څومره قیمتي پنګه موږ سره د پروګرام کې راواچوله د بونیر نمایندګي مو که دا لویه خبره ده که نه جی بالکل سلامت اوسئ څه پوښتنه به لرئ تی جی بس پوښتنه خو دا لرم جی چې بس دغه شانتې بغیر د صادرې ماته دوه درې مصري وکړي جی بغیر د ساز راته دوه درې مصري وکړي او زما نوم د پکوالي زه ریډیو مې بان کړی چې زه ریډیو هغه ته کولاو کوم زه واورم ټیک شو جی تاسو ریډیو کولاو کوي او موږ به یو بل کال واخلو د هغې نه پس به تاسو ته دوی ټپې وکړي ښه جی بس هغه نوم پکې زما والی منتظر شاه د بونیر ښه انشاءالله منتظر شاه به پکې واخلي جی ډیره مننه جی یو جهان مننه منتظر شاه صاحب وایي چې زه کال کټ کوم او ریډیو لګوم او تاسو به د ټپې وکړئ د هغې پورې به موږ بل کال واخلو جی زموږ سره جی محمد عاصم یوسفزی صاحب زموږ سره نن هم د سټوډیو ته راغلی دی او هغوی به تاسو سره موږ سره نه موږ هغه سره راغلي جی عاصم صاحب څه تاثرات لرئ د بختیار خټک صاحب پر راتګ باندې صوابی ته پر راتګ باندې څه پیغام به ورکول غواړئ دوی ته د بختیار خټک صاحب راتلو خو ډېره مننه کوو د دوی چې دوی رالل او ډېر ښایسته ناستې را جوړ شو زموږ پکې ډېر ښه ملګري چې ډېر روزونه یو خوا بل خوا یو بل سره ملاقات هم نه و شوی نو کېناستو او دوی زموږ د ناستي ته ډېره ښکلا راوبخله په ډېر لنډ تنګ وخت کې موږ ته ټایم راکړو نو دوی ډېر زیات مشکور یو ډېره مننه کوو په دغه ناستي کې موږ سره صاحب جان اندلیب صاحب شرکت وکړو لیاقت تصور صاحب شیرالله خان درمان نزار شاه منصورې
امیر یوسفزی، شاعر مامان او شاهد عالم خان، نو دې ټولو ډېر زیات مننه کوو چې موږ ته د ښکلا راوبخله. هغه ستار هم ډېر مزیدار هغه ریب الله استاد هغه خو ډېر مزیدار ستار او زما په خیال بختیار خټک صاحب ته هم ډېر خوند واغستو. نو بختیار خټک صاحب رالو زموږ سیمې ته او ډېر د پروګرام ته ډېر ښکلا راوبخله. د دې ډېر زیات مشکور یو انشاءالله چې بیا به هم راځي. انشاءالله بیا به هم دوی مونږ ولې د تکلیف ورکو راغواړو به او بختیار خټک صاحب هم دغسې به تاسو له مونږ تکلیفونه درکو راځئ به په دې نیمه شپه هر کله یقینو کوو مونږ خو اسم داسې یو دور سره تېرېږو چې په هغې کې دومره ښایسته ښایسته خلکو سره ملاقات وشي، دومره مینه راغونډه کړو. نن چې پښتانه چې د کم دور نه تېرېږي کومو سختو سره مخ دي، څنګه چې وختي ما د کمال بابا په شعر کې د خبره وکړه، نو دې دپاره چې یو هنرمند چې کوم دی هغه څه کردار لوبولی شي؟ ما چې وختي څنګه تاسو ته وایو، یو خو د مونږ د سیمې ټول نه ژوره برخه چې کومه ده تاسو وګورئ، مونږ د تاریخي حوالو سره هم څه خبرې کوو نو مونږ ته داسې څه مستنده کتابونه نه میلاویږي او بلا ډېرې خبرې پکې انګا بنګان هم پکې وورو او مستند ټکي یا مستند تاریخ کوم مونږ ته میلاویږي نو صرف د شاعرۍ په شکل کې میلاویږي، د هغې په رڼا کې مونږ نور مزل کوو. نو د مونږ ژوره برخه چې ده هغه ادب دی، هغه شاعري ده او ما په خیال د دې شاعرۍ عوام ته د رسولو، ځکه چې یو شاعر یو جسم جوړ کی نو هغه په تابوت کې پروت وي، په هغې کې چې روح پوکلی شي نو هغه د موسیقۍ په شکل کې چې هغې ته طرز میلاو شي، هغې ته موسیقي میلاو شي او هغه ژوندی شي، هغه بیا په هر چا باندې ځان په خپله پېژني. نو ما په خیال دا ډېره اسانه لار ده او دا لاره استعمالول پکار ده او دا نوي کور سره د ما چې څومره ملګري دي چې پکې مونږ دا د ښېګړې دپاره استعمال کړو. بختیار خټک صاحب یو غزل یا سندره چې هټ شي نو په دې کې زیات تر لاس د چا وي، د موسیقار وي که د سندرغاړي وي که د شاعر وي؟ نه دا اوس چې کوم دور دی په دې کې چې کومې سندرې هټ کېږي چې تاسو هم په هټینګ کوئ لګئ مسلسل که نه، نو هغې کې خو دا د موسیقۍ ډېر عمل دخلي، خو هغې نه علاوه د ما په نیز باندې شاعر چې په کوم کیفیت کې کوم ټکي ولیکي او هغه دغه رنګ خوش قسمتۍ سره او هغه کیفیت یو کمپوزر طرز تړونکی چې کوم دی په ځان باندې تاریخي او هغې نه پس ته بیا سندرغاړی چې کوم ټایم کې ریکارډینګ کوي هغه کیفیت محسوس کړي نو هغه سندره چې ده هغه ایورګریني، هغه بیا همیش دپاره ژوندی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رور مې څوک دی او د کم کلینه دی؟ محمد صابر خبرې کوم د توربېله ډیم نه. محمد صابر صاحب هرکلی درته وایو. جی تاسو ته هم هرکلی وایو، بختیار خټک صاحب هرکلی وایو. څنګه یې صابر صاحب؟ سلامت اوسئ. بختیار خټک صاحب مونږ ته یو غمګین غونډه کې غزل وړاندې کوي. واه 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 دا وخت دی هم د غمګینو که نه؟ یو وختي داسې ټرای کوله خو ستاسو نمبر نه میلاوې د بیزي راتلو. دا را سره اوسه دل صاحب ټګي کوي، ټایم پوره شوی دی خو بیا هم په د پاسه ستنې واړولې که نه؟ او خو دا ده چې په اخر کې به رښتیا غمګینو غوندې تاورونه وچړو ډېر خوند به واچوي. ډېره مزه به وکړي چې په 12 بجو چې څوک غمګین واوري نو پاتې به ورلګي. بالکل هسې مو غمګین ویښي دا ټایم کې. جی تاسو بختیار خټک صاحب ښي؟ بالکل ټیک ټاک یم جی. ډېره مننه جی، ډېره مننه. بختیار خټک صاحب د غمګین غزل سره خپلو اورېدونکو له به داسې څه پیغام ورکول غواړئ د مینې او محبت؟ پیغام خو لوی خلک ورکوي جی، خو خدای شته ډېره موده پس ما چې څنګه تاسو ته ووایي چې دا نننی تاریخ یکم تاریخ دی اپریل فول مو که نه، اوس خو دو شو. ما 3.5 کاله پس خیبر ته واپس راتګ، هغې نه پس ته حالانکې زه ډېر ستومانه رالم، ما د عاصم نه مجبور وم او دلته تاسو دومره مزدار قیمتي ملګري راغونډ کړي ما ټوله ستوماني غوسه شوه. دا د تاسو ګړۍ ستنې واړولې 12 نه، تاریخ بدل شو خو باوجود د هغې یقین کوئ زه زرها تاسو ته بلها چغې وایم چې نه بس دی زو خو زړه راته دغه نه راکوي، ځکه دا تاسو وکته چې دا ماشوم کم تقریر وکړو که نه نو دا به موږ نه مس شوی او دا به د خلکو نه اورېدلی دغه رنګ دا څومره مینه چې راکړه. زه به صرف دا د تاسو دا مثال به زه د خپلو اورېدونکو ته ورکړم چې دلته کې کم کال رالو د صوابۍ ضلعې د هر ځای نه چې کال پکې راله نو ای ورته ووایي چې هر څه ما ته یې ووایي چې د صوابۍ په راتګ تاسو ته هرکلی وایو. مطلب د ټولو مشترکه ځان ته دا خپله ضلع ګڼلې ده، یو شان د یو قوم ځان ګڼي. نو چې مونږ ټول داسې یو قوم ځان وګړو نو ډېر زیات په مونږ ترقي وکړو، مونږ کې خدای شته که بل چاته پکې ځای میلاو شي. ما دپاره دا ډېر یادګاري ماسخوتنی و، دا به ما ته ټول عمر یاد وي. خدای مو ډېر عزت وکړي. او تاسو سره به جي موږ بیا تکلیف درکوو، تاسو به راځئ خپلو اورېدونکو سره مینهوالو سره به تاسو مخامخ کوو. یقینا خامخا چې څومره په وس باندې انسان پړ دی او چې څومره موقع میلاویږي خامخا به راځو. زه په اخر کې هغه ملګري ذکر هم وکړم، تاسو ذکر وشو د مونږ تاسو دلته کې آرجیم د توربېلې جهانګیر او هغه هم ما ته اول نه په فون باندې هرکلی کړی چې هر کله راځي د ما دپاره ویاړ خبره ده. نو که اوري د ما اواز نو تاسو ډېره مننه
او تاسو خو هم ډېر مقبول یې او موږ دپاره دا ډېره ویاړ خبره وه چې تاسو ځای ته رالو موږ دومره مینه راغونډه کړه. جی ډیره مننه بختیار خټک صاحب. دا زما دپاره ډیره د فخر او د اعزاز خبره ده چې زه ستاسو مخې ته ناست یم او ستاسو نه موږ څه پوښتنې وکړي. دا زموږ دپاره ډیره د اعزاز خبره ده. تاسو له موږ بیا تکلیف درکوو ستاسو که زه هر څومره مننه وکړم دا به ډیره زیاته کمه وي. جی سلامت اوسئ. دا اوس د اخري کالر چې وګوره جی د ډاکټر اسرار اتل صاحب یو شعر دی ته ډالۍ کوم چې د پېښور خو چرته چا پسې جړلې نه دي او د پېښور خو چرته چا پسې جړلې نه دي څه بلا وشوه په دې ښار هغسې تا یادوي هی زړه ته مې چا کړی ازار هغسې تا یادوي تا یادوي تا یادوي د سترګو تور د نظر تار هغسې تا یادوي. ډېره مننه صوابی. ډېر زبردست. قدرمنو اورېدونکو زه به هم ستاسو نه اجازت اخلم او اجازت په درنه څه اخلم اجازت په درنه د بختیار خټک صاحب په دې ښکلي غوندې کلام باندې اخلم چې ملګرو خاندئ خوشحالېږئ. دا و د نن ورځ دلبر د ننګیالو چې تاسو پکې د ښاغلي بختیار خټک صاحب نه ډېرې خوندورې او د مزې خبرې واورېدې. قدرمنو اورېدونکو که ژوند وفا وکړه ساګانو مې وفایي ونه کړه نو راځه به په بله اونۍ کې ستاسو په درانه خدمت کې د پیر په ورځ د 4 بجو نه تر 6 بجو پورې زیبا هنرونه کلتور او تاریخ سره به ستاسو کوربه سید عادل تاسو ته یو ځل بیا مخامخ کړي. د هغه مینوالو هم یو جهان مننه کومو مینوالو یې زموږ سره زموږ د ګرځنده په لار باندې زموږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړو او د هغه مینوالو هم د زړه له تل نه مننه کوم کوم مینوالو چې زموږ خپرونه په زړه کې خوښه کړه یعنې موږ سره د خپلې مینې د اظهار ژبه ګونګۍ وساتله د هغوی هم یو جهان مننه. قدرمنو اورېدونکو په تلو تلو کې ستاسو کوربه سید عادل او سره د راغلي میلمه ښاغلي بختیار خټک صاحب سره ستاسو کوربه سید عادل ستاسو نه غواړي اجازت د اباسین یوسفزۍ صاحب په دې شعر باندې چې د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي چېرته هم چې ښاد آباد خوشحاله او بریالي اوسئ کور مو ودان شپه مو په خیر د الله په امان.